من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چا چې زما د طریقې سره محبت وکړ وای د زما سره محبت وکړ او وای چا چې زما سره محبت وکړ کان معی فی الجنة. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا سړی به زما سره چې کوم دی په جنت کې یو ځای. نو څوک دا نه خوښوي چې زه د پیغمبر علیه السلام سره چې کوم دی په جنت کې یو ځای نه یم، بلکې هر سړی دا خوښوي چې زه د پیغمبر علیه السلام سره چې کوم دی هغه په جنت کې یو ځای یم. نو چې کله موږ او تاسو دا غواړو نو موږ او تاسو د پیغمبر علیه السلام د طریقې سره چې کوم دی محبت پیدا کړو. چې کله زموږ د پیغمبر د طریقې سره محبت راغی نو موږ او تاسو چې کوم دی د پیغمبر سره محبت راغی. ځکه چې حدیث کې راځي من احب سنتي فقط احبني. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې زما د طریقې سره محبت وکړ فقط احبني، وای د زما سره محبت وکړ. ومن احبني او چا چې زما سره محبت وکړ کان معي فی الجنة. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سړی به زما سره په جنت کې یو ځای. نو موږ او تاسو ته د پیغمبر علیه السلام د طریقې سره محبت کول پکار دي. زموږ او تاسو به د پیغمبر علیه السلام سره محبت وي او چې کله د پیغمبر علیه السلام سره محبت شو نو بیا به چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام سره په یو ځای چې کوم دی په جنت کې موږ او تاسو وي. نو لهذا د پیغمبر علیه السلام محبت هغه موږ او تاسو خپل کو عزتمندو. نن چې کوم دی موږ عزتمندو د غیر محبتونو نه زړونه ډک کړي دي، صرف او صرف د پیغمبر هغه محبت زموږ په زړه کې نشته دی. د الله د ذات هغه محبت زموږ او تاسو په زړه کې نشته دی. هغه یره هغه خوف زموږ او تاسو په زړه کې چې کوم دی هغه نشته دی. د دې پیغمبر علیه السلام چې کوم دی د خپل امت سره څومره مینه محبت وو. یو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی چې کوم دی هر نبی ته چې کوم دی د دوا غوښتلو اختیار ورکړی و. تمام انبیاو چې کوم دی خپل دواګانې غوښتي او چې څنګه یې غوښتلي هغه رنګه قبول شوي دي. ما ته الله د دوا اختیار راکړی دی. هغه دوا چې کوم دی ما مؤخر کړې ده د قیامت د ورځې ته مې چې کوم دی هغه پرېښې ده. په هغه ورځ باندې به زه چې کوم دی هغه دوا غواړم او خپل ټول امت به د ځان سره څه شی کوم جنت ته به یې داخلوم. نو لهذا زموږ او تاسو سره څومره مینه محبت او نن موږ او تاسو په خپل زړه کې وګورو چې زموږ او ستاسو د پیغمبر سره څومره مینه محبت دی. هغه زبیر واقعه ځان ته رایاده کړو چې هغه د 11 کالو ماشوم دی. د الله د رسول سره یې دومره مینه محبت دی چې یو ورځ دا اواز اوري دا خبره ورته راځي چې پیغمبر علیه السلام د کفارو په قید کې دی. فوراً چې کوم دی د کور نه پیابلې خپې توره راغلي او دغه رنګه چې کوم دی منډې وایي که چېرته پیغمبر علیه السلام د کفارو په قید کې زه به نن د مکې دا کوڅې د مکې دا ویڼۍ د کفارو د وینو نه به ډکې کړمه. پیغمبر علیه السلام چې کوم دی مخې له ورځي دا خپې خپې پیغمبر علیه السلام مخې له ورځي. حضرت زبیره چېرته روانې؟ زبیر رضی الله تعالی عنه عرض کوي ای د الله رسوله ما داسې اورېدلي دي چې تاسو د کفارو په قید کې یې. پیغمبر علیه السلام ورته ارشاد فرمایي وایي که چېرته زه رښتیا د کفارو په قید کې وې تا به څه کړی وې؟ پیغمبر علیه السلام زبیر رضی الله تعالی عنه عرض کوي د الله رسوله که تاسو رښتیا د کفارو په قید کې وې ما به د مکې دا کوڅې د مکې دا ویڼۍ دا به ما د کفارو د وینو نه ډکې کړی وې. پیغمبر علیه السلام چې کله دا اوري فوراً د خپل وبو مبارکو نه څادر راخلي د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه په وبو باندې ږدي. الله تبارک وتعالی د وحی په ذریعه باندې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي د ټولو نه اول په حضرت زبیر باندې زما دوا سلام ووایه. پس د سلام نه ورته ووایه چې د قیامته پورې څومره خلک د دین د سربلندۍ دپاره هغه راپاسي توره اوچتوي ستا به په هغې کې د ټولو نه اول حصه. نو دا مقام عزتمندو د څه شي په وجه باندې ورکړی شو؟ دا د دې په وجه باندې چې د پیغمبر سره چې کوم دی هغه مینه محبت و. د پیغمبر په ذات باندې چې کوم دی هغه ننګ او ناموس کوو. نو که چېرته موږ او تاسو د پیغمبر سره مینه محبت وکړو الله تبارک وتعالی موږ او تاسو له کومه درجه راکړي. لهذا د خپل زړه نه د دنیا محبت وباسو او د پیغمبر محبت په خپل زړه کې راولو. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.